تاسو ډیره ډیره شکریا سر تاسو ډیره ډیره مهرباني تاسو زړه ته قرار راغلی دا خبره زموږ الله تاسو له نور خیر درکړي امين سونه تاسو زه شکریا ادا کوم سر چې دا کم ده الله تاسو له دواړو جهانو خوشالي نه درکړي تاسو په مونږ خسته دي خوشاله اوسئ الله لره الله ژوندې لره الله ژوندې لره دا د چا سره لګي زم سمایم ولې لره زم سمایم او هغه سړی او وشته چا چې هورم مړه بوتلې وخه پته ده خو بس خوشاله نه رانه خبرم نه کیږي او بس الله ډېر انصاف کولو والا دی او الله انصاف کوي هغه یو ویډیو راغلی و پکې نکاح کیږي او تم ناشته خلکو پاغه باندې وی چې ورکنه دا خو دا ور سره ناشته دی په خرڅ کړی دا څه چلو لګ دی وضاحت بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زعیم کیسر خان او تاسو ګوره کرائم کہانی ګرانو کوتونکو اکثر مان خلک وای چې یاره د خوشاله خبرم درنوو نه ریدو نن شکر الحمدلله ډیر زیات د خوشاله خبر دی تاسو په پوښی وی چې د خوشاله خبر څه دی کوم خورکه چې ما سره ولاړ دا د هورم سید مور دا هورم سید تاسو ته پته چې 28 مارچ باندې اغوا شوی و د کچیر ډاکوانو سره و د هورم مور سره ولاړم د دی وینا دا چې د سره خاونم خبرو کې هورم بازیاب شوی دا او کم کسانو چې دا اغوا کړي و مین ملزم چې کوم هغه په پولیس مقابله کې لګیدل دي مړ دي د هور مور سره خبره کو خورکه سم محسوسه بل اور سمونګ ډیره په چړا کې لیدل وینن خو شکر دی لور بازیاب شو کنه الحمدلله رورا داستا سو توجه داتا عوام توجه زماته روریانو توجه چا چې زماته پر आवाज اوچت کو تاسو ډیره شکریا ادا کوم ایمل ولی صاحب ډیره شکریا ادا کوم اور اغبل رپورټر پهلا आवाज چې چا زما اوچت کړو ټولو عوام دا عوام توجه زما او د ایمل ولی سر توجه زما د لور دور ورځو کې بازیا بشوا چې سونه شکریا ادا کوم تاسو دا کم ادا او بس شکر الحمدلله زما لور ملا وشوا څنګه تاسو څنګه پته ولګی دا چا در سره خبرې وکي زما خاون ماته فون وکړو چې هغه کم چې اغوا کړی و زما لور هغه هلاک شو اور زما لور ما سره خبرې وکړي بس پولیسانې راولي ان شاء الله پېښور ته به سبا راځي او قبل ورځ نو دا لا پته نه لګي بیبي دا خو ډېر شکر الحمدلله چې ستا لور مونږ ستا په خندا اینو کنه نو مونږ هم خوشحالېږو دې کې سره مونږ هم ډېر خفه ټول خلک در سره ډېر زیات خفه شکر دی ټول خلک خوشحاله دي خو څنګه چې تا ووایې چې پهله ځل درته خبره میلاو شوه دا اطلاع درته میلاو شوه یقین دی راته یقین خو مې نه راتلو خو تصویر مې ولید نو یقین مې راغلو چې او زما لور پیدا شو 2 میاشتې پس اور کومو خلکو چې ما پسې ډېرې زیاتې خبرې کړي دي هغوی ته به م پته وچلي چې یوه مور به م داسې نه چې هغه به خپله لور صرف 8 لکو په عوض کې خپل اولاد خرڅوي نو به دې خبرې باندې ماله ډېر افسوس راغو اور بس الله دې هغو له هدایت ورکړي اور تر نیک کارونو توفیق ته ولا ورکړي چې خلکو پسې نیکې خبرې کوي ښې خبرې کوي خلکو پسې راته ووایه هغه یو ویډیو راغلی و پکې نکاح کیږي او تم ناسته خلکو په هغې باندې وی چې وګوره کنه دا خو دا ور سره ناسته دی پې خرڅه کړې ده دا څه چلو لګ د دې وضاحت رورا زه خو هغه ټایم ډېره زیاته ووالم زما په خپل والو کار نه و ما وی ما مړه کې خو زه نکاح نه کوم خو چې زما لورې ما نه 2 غنټې غیبه کا نو بس بیا زه په ټولو له پخپو پرېوتم چې زه به داسې 10 ویډیوګانې جوړې کړم خو زما لور راولې ماله ما ته هغه ټایم دا ښه ښکاره شو بس ما ویډیو جوړه کړه خو د دې دا هرګز مطلب نه دی چې ما لور خرڅه کړې ده خپله ډیرو خلکو تا نه عجیبه عجیبه تپوسونه کول ته خو په ټینشن کې وې که نه ته خو د ځان نه وې خبر ستا د خولې نه خو ډېرې غلطې خبرې هم خلکو باسلې دي که نه ډېرې غلطې خبرې هغه 2 رپورټران راغلو او ما باقاعده هغوی ته ووې چې ټول سوالونو جواب به زه در کوم خو دا سوال پکې مه کوې خو هغه یو رپورټر نوم یې نه راځي د مردانو خو هغو ډېر غلط سوالونه ما نه وکړو هغو ته بیا ما ته غصې وکتو او هغو هغه سوال جواب ما نیمې کې پرېښودو زه ترې دننه لاړم نو داسې کول نه دی پکار ما سره یو ظلم وشو تاسو بار بس یو ځل ما ووی چې ما سره دا ظلم شوی دی ما له انصاف پکار دی تاسو ما سره ودرېږئ شکر الحمدلله زه خپل KPK روریانو نه بلوچستان کویټه روریانو نه سعودي عرب روریانو نه دونه فونونه ماته ته پیسو وی چې ته پیسو په کروڑ روپو باندې ستا لور رازادیږي نو مونږه کروڑ نه زیات م تاسو تاله درکو ډېره مننه روریانو ستاسو توجه زما لور بازیابه شوې ده تا خبره کوله چې سعودي نه راته چا ټلیفون کړی چې پیسې را سره نشته خو څه
او سعودي نه راته ارشد ریسټورانټ چې دی هغه راته فون وکړو چې پیسې دې پکاري چې هغې پیسې غواړي پیسې به درکم او که هغې پیسې نه اخلي نو زه به وله لاړ شم زه به ورته ووایم چې دا ماشومه راکړه او ما ځان سره ټول عمري غلام کا نو زه ته هغه هم ډېره شکریه ادا کوم. تا ته یو ځل خاوند ټلیفون وکړو چې لور مې بازیاب شو بیا دوباره درته څه وویل؟ او دوباره راته فون وکړو چې چا چې سهور هم اغوا کړی وه هغه هلاک شو هغه سړي ته هغه پکچر یې رالیږلی دی هغه بیا زه په فیسبوک باندې شیر کړم. اسې ستا مطلب لور خو دې شکر دی را بشي که نه بازیاب شوه پلار ته میلاو شوه په دغه سړو باندې خو دې زړه یخ شو که نه؟ په هغو به ما خو وی چې دو به زه په خپل لاس ولم خو بس خوشحاله نه رانه خبر هم نه کېږي او بس الله ډېر انصاف کولو والا دی او الله انصاف کوي. بیبي دا راته ووایه اوس څنګه دا ماشوم اغوا شوی وه که نه اوس خو به هغه ټایم کې تم ډېره خفګان کې وې ټیک هم نه وې تپوسونه هم درنه مونږ نه کول دې ماشوم یې څه ویلي و چې زه اغوا کړی څنګه وم هغه ټایم کې؟ بس ما زه خو چې لاړم هغې ډاکوانو ځای ته نو دا ما سره میلاوه شوه ما ورته ویم ته څنګه دلته راغې نو بس وی یو ښځه وه او یو سړی وه وی ما ته وی چې ستا ته امي نمبر بند دی وی امي تا ته سم فونونه کول او وی ستا نمبر بند و ما ته وی چې ستا امي باندې سو چل شوی دی راځه چیزو نو بس دا خبره ما ته کړې ده نو او زما لور به ما ته ډېره پرېښودم نه. او جی او دا نکاح چې ولږ دغه ویډیو چې راغلی ده نو دا هم په دې کور کې وه بیا؟ جی دا هم په دې کور کې. او دې ته هغه ټایم کې څه دپاره را پرېښې وستې وې چې ته څه وکړه؟ وایي 15 لک روپۍ روړې ماله نورې نو بیا به د لور به دې بیا پرېږدو ته لاړه شه 15 لک روپۍ روړه او بیا به دې لور دا خو تا په سوشل میډیا باندې آواز اوچت کو نو ستا الله پاک او د خلکو امداد وکړو که نه هسې که دا داسې خبره نه وې شوې نو 15 لک روپۍ تا نور مزید پیدا کولی شوې؟ نه شوې پیدا کولی روره بس دا کول بچي خو ډېر خواږی که نو بس روره بس سوس پته نه لګي چې څه به م کول خو مشکل ناممکنه وه چې نورې مې پیدا کړې وې. تاسو نه خو ما یو ځل تپوس هم وکړو دوباره د نه دا تپوس کوم چې دا خلک ډېر زیاتې پروپیګنډې شروع کړي دي که نه دوی وی چې په پنډۍ کې مې یو کور دی او هلته دا جینۍ په صدام نومي سړي باندې خرڅه شوې ده دا څنګه خبره وه؟ نو سرجي صدام خو زه نه پیژنم چې دا څوک سړی دی خو چې چا دا خبره کړې ده نو هغې به پیژني نو هغې دا سړی ونیوي که نه. دغه ټایم کې چې دا د نکاح والا کومه ویډیو راغلی ده تا له څه پریشر در کړی و چې ته بالکل خاموشه ناسته وې او د هغې چې کومه خبره کوله دې وله منله؟ نو ما خو نکاح باندې خو زه بالکل رضا نه وم زه خو ډېره ووالم ما وی چې اومې وخې مړه مې کې خو زه به دې باندې بالکل رضا کېږم نه خو زما لورې بیا ما نه 2 غنټې چېرته غیبه کړې وه نو ما وی جی دا چې ناسته وې بس بیا ما ومنله ما وی ویډیو راله جوړه کې او جی خو تا وی چې زم خلاصه شم او لور مې خلاصه شي ځکه چې خله ما اتر ورځې د سکر کې تېرې کې بیا هلته دا 3 ورځ وه کچې کې زم 3 ورځ وه چې 2 ورځې په ما ډېر تشدد وکړو دا زما سګرټ داغونه دا زما لاسونه تاسو لیدی شئ خپې درته بالکل زما ته لور خپو تصویرونه به م تاسو کتلي زما لور باندې ډېر تشدد کړو مور په ځان باندې هر څنګه حالات برداشت کړي بچو سخته هغه نشي لیدی. کله چې تاسو د اته ورځې هغې یو ځای کې وساتلې بیا 3 ورځې 4 ورځې لور سره وساتلې هلته نه چې راووتې نو تاسو خو بیا پېښور ته ډېر لیټ رالې که نه چېرته وې؟ زه خو پېښور ته زر رانغلم زما خاوند او زوی خو سکر کې مونږ بیا اف آی آر کټ کول چا راله اف آی آر نه کټ کول بس بیا ما هغه کور لیدلی و کم ځای کې زه پیلې بوتلی وم لوکیشن ما خاوند ته لیږلی بس په هغې لوکیشن بیا مونږ هلته میډیا راوغوښتو میډیا په زور باندې بیا پولیسان ما سره کور ته لاړو هلته نه ښځه او سړي ګرفتار کړو خو یو څو ورځې پسې بیا پرېښوستو مونږ خو سکر کې خپل ټول کوشش جاری کوو که نه خپل هم تاسو په کورونو ګرځېدلی بالکل په خپل هم مونږ په کورونو کو هلته سکر کې مونږ ډېر وخت تېر کړو دا خو اس اس پي بیا مونږ راولېږلو چې پېښور نه روکه شوې ده پېښور نه اف آی آر کټ کړې نو زه ځکه پېښور ته راغم. تاسو ویل چې تاسو په دغه ورځ باندې بلې لور تپوس لتلی وی که نه کمې ماشومانې اکثر دغسې د مور پلار یوازې پرېږدي دغه مور پلار ته څه پیغام ورکوي؟ زه دغه مور او پلار ته پیغام ورکوم چې خپل لور یو منټ لم ځان نه جدا کوئ چې چېرته ځې ځان سره بوځې او ځان سره راولې. سرجي ایله 14,70,000 روپۍ خو ما ایله دا مردار چې شو دې سړي له ورکې او زما خاوند زمونږ سکر کې او دا 2 میاشتې برابرېږي چې مونږ سکر کې کمره نیولې وه او مونږ کور ته نه راتلو بس 15 لکه خو زما خاوند نه داسې ولګېدې نو دونه مونږ نه ولګېدې دا 8 لکه اور څوک خپل اولاد په 8 لکه خرڅوي څوک مور به په 8 لکه څه په 8 کروړه به خپل اولاد خرڅ نه کړي اولاد خو ډېر خوږ وي که نه هغې دپاره خو تا دونه سخت هغې دپاره ما کمې سختې برداشت کړې کم
زیاتی ظلمونه تشدد ما برداشت کو خپل اولاد ته پاره مې برداشت کو کنه ګرانو کتونکو څنګه چې ما سٹارټ کو تاسو ته وینو د ټولو نه د خوشاله او د شکر خبره چې کم ده هغه یو دا چې ماشومه بازیاب شو او کم چې مین ملزم او هغه په پولیس مقابله کې لګیدل دي هغه مړ دي دویمه د خوشاله چې کوم خبره ده په دی واقع کې د دې خورکه د لور په واقع کې مونږ ته پته ولګیدا چې اوسم ډیر زیات خلک چې کم دي هغه بازمیر شتا ډیرو خلکو ما سره رابطه وکړ دنیا خلک دې سره خفو خو دا یو خبره بس دې چې کوم چې ډیر بے ضمیر خلک هم شتا هغه خلکو په مخ باندې دا یو غټه سپېړه ده چې ای بوي دا د مور خرڅ کړي دا مور دا چل کړي دي اته لک روپې غشتي دي خبره تاسو وره دي شکر دي دا دغه ټولو خبره چې کم دي دغه هم دې کې ختم شوي اوس دی الله او کی چې زر تر زر دغه لور چې کم دا دي تر ورسي د دې 90% چې کم دي د دې خو اطمینان شوی دي هغه د دې خوشاله نه د دې د مخ نه بل ورسي کوم ریپورت جوړ کړو هغه رسم د دې مخ تاسو کتل او نن د دې په دې مخ باندې چې کوم خوشحالي ده دا کې تاسو ټول ته پته لګي نو ټول کریډټ چې کم دې سره ریپورټرانو دا وی چې یاره دا وګوره دا هو عجز زنانه دا خو مجبوره و دی به ار چاته وي ظاهره خبره ده د دې په دې بچي په دې بازیابه کې د ټول نزيات کردار دا پخپل وي چې د ایمل ولی دی خو دې کې به صوبایي ګورنمنت هم خپل وس کړي دې کې به گورنر هم خپل وس کړي وي نو دا خبرې نه کول پکار چې هغه سړی پکې ولې رالو دا سړی پکې ولې رالو مونږ میډیا والو زموږ سره نه دونه وسایل شته او نم دونه وس کیږي چې کم د عوامي نېشنل پارټي کیږي کم د پی ټی آی کیږي کم د گورنر کیږي چې د صوبایي ګورنمنت د پیپلز پارټي د پسند کې نو هر چاله د خدمت مقور کول پکاري د چال لاس نیو درول چې د توای او د تموایا کله چې پچا باندې مسله راشي نو هغه هر چاته وي ولا دیو چې دا کم خبرې مونږ کې کم الزامونه لګیدلیو الله دیو کې چې بیا دې واقع دی الله نه راولي خو کرام شي نو خلکو له بکار د چلک دماغ استعمالي د کوم زنانه چې ما سره ولاړه د چا چې لور بازیاب شوی د دې خو په خپلم د ډیرو خلکو شکریا ادا کا خو زه خصوصي د کرایم کہانی د ټیم طرف نه د هغه ټولو خلکو شکریا ادا کوم ځکه چې ما سره گورنر پورې د صوبایي ګورنمنت د ایمل ولی چې کم پی ای دی هغه په د شپې یو بجمال دی راغلو چې ما سره په ټلیفون باندې رابطه کړې دا سونه خلک ما سره ملو شوی دي او دې سره د همدردۍ اظهار کړي زه په خپل هم داغي ټولو شکریا ادا کوم او د دې طرف نم داغي شکریا ادا کوم ډیر